سلیمان علیہ السلام اعلان وکړو وې خلکو راوځئ انسانانو ته اعلان وکړو پیرانو ته اعلان وکړو چې 2 لکه پورې انسانان راووتل 2 لکه پورې پیران راووتل او د خدای پیغمبر مو ډیر وی حکومت ول الله پاک ورکړو وملک لا ينبغي لاحد الله ته سوال کړو خدای د څه بادشاہي راکا چې مانه بعد د بادشاہي چاله او الله ورکړه په انسانانو په پیرانو او په هوا او په تمام مخلوق له الله پاک بادشاہي ورکړو په تخت کې نه ولزان سره دا 2 لکه مخلوق 2 لکه انسانانو 2 لکه پیران 4 لکه کسان په دې تخت کې نه ول او هوا ته حکم وکړه هوا تخت چت او تخت روان شو علما لیکي دا تخت الله پاک دومره د هوا په ذریعہ سره چت کو چې د انسانانو بر د فرشتو تسبیح دا سبحان الله او د الحمدلله او د الله د ذکر او د عبادت اوازونه مو دومره د تخت الله پاک چت او بیا الله پاک هغه تخت راکته کو واپس راغی د هوا په ذریعہ سکته ټیټ شو او بیا دومره ټیټ شو د سمندر کې د اوبو سره اولګي د سليمان عليه السلام وې کې به دا قدمونه مبارکان ور د اوبو سره کېدل په سمندر دومره الله بیا راکته او دې دوران کې یو आवाज اوري یو आवाज کیږي برانه आवाज دا وشو چې ستاسو دا صاحب ستاسو دا ملګری مراد ته سليمان عليه السلام چې ستاسو دا صاحب او ملګری کده د پزړه کې د زری برابرن کبر وي نو څومره مې چې اسمان ته اوچت کړو نو د دې په څو چند باندې اوس مخه کې دن نه راکړي څومره بادشاہي وا څومره حکومت څومره سلطنت په هوا باندې وو په انسانانو وو په پیریانو وو لوی لوی کارونه کړی دي او د دومره حکومت او سلطنت باوجود چې داغه په امر به هواګانې چلیدلی داغه په امر به پیرانو کارونه کول او داغه باوجود سليمان فضلک سليمان السلام په کې زری برابر کړل زری برابر کړل نشته ک الله وروي نو دا به ما دکمه په ځمکه کې دند نه کړل څومره مې چې بارا وکړي محترم ولی وجه دا چې کله انسان له داسې حالت راشي دا او دې مهدي ملاو شي انسان کې کبر انسان کې لوی راځي بیا ته بل څه مت شي نه ښکار کوي